زنانه ده او هغه وایي چې ما سره پیریان دي خاپیریان دي او هغه پیریان خاپیریان ډاکټران دي او خلکو له علاج کوي اپریشن کوي صادر په واچو اپریشن شروع دی خو زما اپریشن دی کیږي او که یو مریض په پنډه او اسلام آباد او په لاهور کې وي نو د دې ځای نه ورته ټیم وښیي وی 3 بجو نه 4 بجو پورې کټ کې پروزه په ځان صادر واچوه اپریشن دی شروع دی نو دا ټول دروغ وایي که دا نارینه کار کوي او که زنانه کوي یو پیرې ورسره نشته دی خلک یې دوکه کړل او د خلکو نه په چلول پیسې اخلي دا ټول دروغ دي موږ له دې جومات ته هم د خاپیرو اشنا راغلو د جومات په حال کې مریضان سملولیو اپریشن تیټر یې ته جوړ کړو صادر یې پیویل کړو خوځې ما او اپریشنونه شروع دي او د اپریشن نه پس ورته وایي چې لوټه به نه اوچته ټانکې به دې وخیږي مرچکې به نه خورې زخم به دې وسوځېږي په چا نه زخم او نه ټانکې وي او پیسې یې واغېښتې د دروغو د چلول کارو یو مریض یې جوړ شوی نه دی بعضې ځایونو کې ورته ټریفک شروع شوی دی سوزکي ورته ځي راځي او نمبر هم خدای خوا چې په څو باندې نمبر دی دا ټولې دوکې دي د دې خلکو نه قلار شئ په دوی یقین مه کوئ دوکه باز دي نه پیرې اپریشن کوي او نه دوی اپریشن کوي دروغ وایي قبرستان ته چې یو سړی لاړ شي نو مړي ته قبر ته سلام څنګه دی نو قبر ته نه صاحب قبر ته سلام دی السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالاثر دغه د سلام طریقه ده وی بعض خلک وایي چې یو زنانه کونډه شي نو بله نکاح به نه کوي نه په شریعت کې د بلې نکاح اجازت شته او دا د اسلام نه مخکې د جاهلیت د زمانې خبرې وي چې دویمه نکاح به نه کوي یا د انګریزانو د ایدوانو په دور کې په دې ملک دا خبرې شوې دي چې بله نکاح به نه کوي شریعت د بلې نکاح اجازت ورکړی دی دې کې عیب نشته په نسب باندې فخر نه دی پکار ان اکرمکم عند الله اتقاکم پتاسو کې ډیر عزتمن هغه چې هغه ډیر متقی وي په نسب باندې به فخر څوک نه کوي په دې ودونو کې خلاف شریعت لباس اغوشتل جایز نه دي که واده وي او که نه وي خلاف شریعت جامع هر وخت ناجایز د واده هلک کور ته ښځو له بوتلل څنګه دي د پردو ښځو نه ستر لازمي دی دا زلمی دی د پردو ښځو دیدن له نه دي او پردی ښځې د ده دیدن له نه راځي هوایي فایرنګ ډزې او چرچرې الزول سخته ګناه ده یو بنده که چاله د خدای په نامه څه ورکړي نو بیا بیا بار بار یادوي نه خدای دې په ریا کې نه حسابوي هغه فلانې د لوږې مړ کېده نو ما والا څه ورکړه او خدای دې ریا کې نه حسابوي جامې ټولې بېکاره وشلېدلې نو یو جوړه جامې مې ولا واغېښتې او قرضدار یو لږ مې ولا قرض هم خلاص کړ اوړه ومه کره نو اوړه مې ولا واغېښتل او یو غوړو ډبې مې ولا واغېښتل نو خدای دې ریا کې نه حسابوي ولې به نه حسابوي چې ته بار بار وایې نو بس په خپله حساب شو نو هیڅ ثواب دې مو نه شو هر نیک کار چوکې نو یاداشت یې مه کوه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ده یو سړي ولا دعوت ورکړ نو چې دی ورغې نو هغه زوی له اواز ورکړ یا بچیه وی په هغې لوښو کې چې مې مولوي صاحب له راوړه چې په فلاني سن کې تللی وم او ما د حج شریف نه ځان سره راوړي نو چې به ګورې په هغې کې راوړئ فروټ هغه لوښو کې راوړل چې په فلاني سن کې زه تللی وم او ما د حج نه راوړي دي ډوډۍ ګورې په هغې لوښو کې راوړه چې هغه فلاني سن کې تللی وم او حج مې کړی نو تانوي صاحب ورته چې د خدای بنده زما په یو دعوت د 3 حجونه له وکړل 3 ځله حج له تللی نو بس
سات پسات وای چې فلانی سن کې فلانی سن کې حج لته ما نو دا حج دې بار بار ما یادوا نو هر نیکی چې دې کړی نو بار بار ما یادوا صف چې نیمګړی وي نو ماشومان پکې ودرېدي شي د مشرانو سره دا کشران ودرېدي شي احسن الفتاوی کې مفتی رشید احمد صاحب رحمت الله علیه لیکي وی دا مشران دي دا کشران ځان سره ودري لکه چې رستو صفې ځان له جوړ کړي دوی ځان له روانې کوي چې مشرانو سره یو ځای ودرېږي وی دا مشرانو د یاري بیا روانې نه کوي نو حکمت پدې کې چې ځان سره یو ځای ودروا چې دا واړه روانې ونکي یو بندوي چې د جمعات کویتا د استنجا خانه د طرف نه پزماکه کې دنه رو شوی دی او کویتا هغه وبزي اوس موږ غیر چا پیره ځای کولو ک مضبوطم بند ک سوال دار چې زمنګ مخکینی مونږونه شوی دی او خدای دې قبول کی شوی دی پته نه لګی چې او به رسیدلی او کنه هغه مونږونه